علم البديع دے، علم اصول دے، اصول الفقہ دا، اصول الدین دے، اسباب النزول دے، قصص او ناسخ او منسوخ او فقہ دا او علم حدیث، علم موہبہ پا دی علوم معنی کسا پا یو معنی شروع شم دا بیا ډیر ٹیم لگی خود دی علوم تشریح دینو کتابونو تبیانو کرے دا، اتقانو کرے دا، برحان کے علامہ زرکشیو دا یو مثال تبیان خود من پا وہ درجہ کی چونکہ طالبان ہوئی نو آگئی کی دیر مثالو نلی دی یو سیز علامہ بونی رحمت اللہ علیہ مثال دے کم دے آگا ذکر کرے دے دیم دے کم دے نا آگا اجتناب البدعات الاعتقادیہ مفسر دا پارا دا خبر لازم ہے کہ دے بدعتی نہیں بدعت ستا ہوئی یو کار چاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دور کے پا خیر القرون کی دا صحابوں پر دور کے دا تابعین پر دور کے پا دی کہ اگر نجشر اور اس کے سڑے راضی نہ انتا کار شبه دا دی انتا اصل موجود دی وغا یو کار کئی نو دا سڑے جکم دے نو دا بدعتی دی نور وضاحت بے محکم لگرائشی خو مفسر دا پار شرط دانا چی دے با دا متبع دا سنت ہوئی دے با دا بدعات و نظان ساتی دے با دا کبر نظان ساتی دے با تکبر رکھئی تکبر دیر ناکار عمل لگی پل تسپک قتل زان اوچت گڑا اللہ دے منگ کبر نو ساتی والہوا خواہش پرست بنی او بل وحب الدنیا محبت دنیا دانے چھ خوار بئی سب وصلنی عرص دی وصلی عرض نعمت کے اللہ ولی خوب دنیا سر بیمینے نہیں اور دی علامت بسی علامت بے غٹ دائی پورے انسان نے بسر مال دولت کاروبار عرص ڈیل دی وہ چکم دے اللہ دا احکام خبر رہا آگا مال آگا تا پاگے کی رکاوٹ نے جوڑی او کم خلق سر چھ مال نے دولت تے کاروبارو نے دی یارا مجلولی نرازی بس ازگاری مجلو لیکن اخبر کارخانہ کے ادم مسلح پارا کرے دا سے چیز گئی نو دا 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 اعمال دا دین کے معنی علا تجوری اس دا محبت دنیا خواب دنیا تی طویلے شی کی پیوکار کی دا اللہ رضا دا رسول اللہ تابداری نہیں ہوئی دنیا مان تا صرف نہ ہوئی غٹ غٹ کاروبار نو دی تاسو عبید اللہ احراف رحمت اللہ علیہ اور عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ واقعہ نہ ہوئی عبد الرحمن جامی سے اگبی ززان لے یو کامل پیر گور یو شیخ گور خود دا سے شیخ گورم چاہا دنیا نا بے رغبت ہے دنیا سے جڑو سے تعلق نہیں ناغا دا سے چلو کو چاہا نبی عبید اللہ احراف سے اللہ ورشا داڑے روی پیر دے روی شخصیت دے عبد الرحمن جامی سے بلا روان شو کہ دے عبید اللہ احراف سے سارا رہا ہے دو عبید اللہ احراف سے لولی کاروبارو نو کلے او سر دن کاروباری صاحب کے کلے بل سر دی صاحب کے لولی مال دے وسا دل وقت تطیر کو خودے ماسوتن چود کی دو دے بھی ماں پیرو شیخ خودی تو لکا دنیا پریدونی دے خطول اس کاروبارو نہ کئی خدا سر دے کم دے تعلق تے انو دیزان سر پروت تے اور دیزان سر یو کڑا ہوئی
وای نه مرد آنست که دنیا دوست دارد. هغه سړی خو سړی نه دی چې هغه دنیا سره محبت ساتي. دا جمله د ځان له ووایي چې شپه شوه دی اوږده شو دی خوب ویني د حشر میدان دی سخت سختی ده او ځان ویني عبدالرحمن جامي صاحب چې زه پرښتو راټینګ کړی او دې جهنم ته لړه کوي. الله وایي وما چې فرشتي جهنم ته لړه کوي دا عبید الله احرار صاحب را روان او د سره یو لوی مجلسي فرشتو ته تپوس کوي چې ولې نو فرشتي ورته وایي چې د عبدالرحمن جامي نکای کمی دي نو الله جهنم ته لړه کوي. نو عبید الله احرار صاحب ورته وایي چې زمانه نیکونو نکای ورکړي دې چې صاحب پاسې نو د خوب سره سیستم بدل شو. دې عبید الله احرار صاحب ته راغی ورته وی حضرت مال بیعت راکړي. هغوی ورته وی بیعت به درکړو خو بیګا چې تا ځان سره جمله ویلې دا جمله لږه ووایه. دې نور ګبرا شو جمله خو د ځان سره ویلو بل چا ته نه ووایي. د ویل حضرت نشم ویلې نه نه ووایه حضرت نشم ویلې نه نه ووایه انا به بیعت درکوم چې جمله ووایه. نه هغه ته دا جمله ووایي نه مرد آنست که دنیا دوست دارد. عبید الله احرار سے متا فوراً وایي اگر دارد برائے دوست دارد. آو هغه سړی سړی نه دی چې دنیا لري خو د الله نیکان بندګان به دنیا لري برائے دوست دارد. د خدای په دوستانو یې لګوي. بابا عبدالرحمن وایي د دلبرو صدقې لرئ غواړم هسې نه چې دې دنیا پسې ظهیر شم ښه. نو د مفسر د پاره دا شرط دی چې دی به د دنیا عاشق ني که وي که غواړه له غوا به پای که غواړه له غوا پرده. والاصرار علی الذنب او دویم د مفسر د شرایطو نه دا ده دا نه چې ګناه به ترې کېږي چې ګناه ترې نه کېږي هغه یا پارښته یا پیغمبري ګناه به ترې کېږي خو اصرار علی الذنب نه کوي همیشه به په ګناه باندې دوام نه کوي. ګناه ته وشو توبه یې وباسله خبره ختمه. خو یو دا دی که نه مثلا مفسر دی مستقل لګیا دی یو ګناه کې اخته دی او مستقل یې کوي او دا معامله به پکې دي. دریم د مفسر د شرط نه یو شرط دا دی چې الاعتماد على النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابه چې دیبا نبی علیہ السلام صحابه کرام او عمن عاصرهم د زمانه کې چې کوم علما دي دا غینه به استفاده کوي او په استفاده کې ورونو دې عار نه محسوس کوي. ګورئ دا انسان دې انسان نفسانیت ډېر ناکاره شی دی دننه چې انسان عجب کې مبتلا وي که نه دې ډېرو خبرو ته نه پرېږدي. نو چې کوم سړی هغه صحیح الله والی انسان وي نو خو دا ګورو که نه ده نه به ولې زه صفا کوم بیا به دله هم جیجیزه کوم. زمونږ په اکابرو کې زمونږ په سلسله کې ډېر لوی شخصیت دی دا سلسله د هغه لخواره د مولانا حسین علي صاحب رحمت الله علیه دا د امام اهل سنت مولانا سرفراز خان صفدر سے شاه منصور بابا جی د ټولو اکابر استاد هغه د هغه شاګردو عثمان دامانی رحمت الله علیه زوی خواجه سراج الدین موسیٰ شریف کې هلته قبرونه دي. ډېر اسماعیل خان نه چې سړی زیده کټې ته کملا راتلې په دې باندې موسیٰ شریف راځي موږ ته تللي
التا دا سراج الدین رحمت الله علیه دا د حسین علی صاحب شاگرد خود استاد زوی چې کله استاد او شیخ وفات شو نو بیا د خپل شاگرد نه بیعت وکړه. نن په دنیا کې څنګه سي مثال وخی چې د خپل شاگرد ته څوک مخه تکید او عزت تاره استفاده کو، یعنی زموږ د اکابر خپل نفس دومره ورکړه، دومره نفسانیت پکې نو چې د خپل شاگرد نه هغه ذکر کول. او بده سړي خبرې د بلکا بعض خبرې د اظهار خوري زموږ اکابر کې کوم تواضع د هریان بشي. وينبغي للمفسر سلورم شرط مفسر د پارونو دا دی چې ان يكون موضع اعتماد وثقه لدى العلماء غسره، چې د دې انسان متعلق د خپل زمانه علماء کرام د په عدالت باندې گواہی کوي. دا نه چې ټول دنیا یې نه مني، ټول اکابر دا خلاف یې توای دی حق ته نه دی حق نه دی، بیا د کیسه مساله شته چې ټول خلاف دي، د کیسه مساله ده. او د داسې انسان نه به ان هذا العلم دين فانظر عمن تاخذونه، نو د خپل عصر علما دا نه چې لکه د لري ځان نه پخې، د خپل د عصر علما په دمانه اعتماد وکړ. او دا ملګری ناس دي، زه خپل طالبانو ته په درسګاه کې دا یو نصیحت خصوصا چې کله د اختر چوپیانی او د کورونو ته ځي، د لوی اختر چوپیانی د کورونو ته ځي، نظام خلک هوم ورک ورکوي. نو زه طالبانو ته دا هوم ورک ورکوم چې تاسو د کلي څومره علما کرام دي تاسو به هغوی سره ملاویږي، تاسو نه د اوچتې درجې چې څومره طالبان دي تاسو به هغوی نه ځئ. او دې سره د اتفاق نظام جوړیږي او د هغوی په پتا باندې اعتماد هم راځي. بعد ټیم یو طالب چې هغه 8 کاله علم وکړي، زموږ خپله مونږ چې کله علم نظم زموږ د محله کې صرف او صرف یو طالب د اوله، بیا ورپسې یو 3-4 قاري صاحب دي دی، خو د هغې نه پس دا سوره چې تللي دي دا کشران دا ټول څوک ما خپله بوتلي دي، څوک د هغې نه پس تللي دي. خو دې کې داسې ملګري هم شته چې هغوی 8 کاله علم کړی دی. په دې 8 کاله علم کې زما نشي یاد چې هغوی راغلي یا مشوره کړي یا ملو شوي. اوس د دې نقصان سي زموږ د روسه پورې چې اوس طالبان راځي هغوی د ولي استاد سره خدمت کې کم شو، یعنی چې اختري نو د کلي څومره علما چې موږ ولزو ملاویږو ورسره. زموږ د خپلو طالبانو شورا به هغوی ته وکړو، داسې طالبان دي چې لکه د لرې ځان نه پخېږي او څوک یې پېژني نه چې د علم کړی. د دې نقصان سي، د دې نقصان دا دی داسې سړي نه الله بیا د دین کار نه اړي، او که د دین کار کوي هم نه هغه ته قبولیت نه ملاویږي. الله تعالی دې زموږ ستاسو قبولیت نصیب کړي. نو د مفسر دپاره دا لازمه ده چې د هغې زمانې مشران علما په ده باندې اعتماد کوي چې او بھائی دا سړی تکړه دی، د ده نه تاسو تفسیر ووایئ. ٹھیک شو ورونو؟ ورپسې فصل دی په مضامینو د قرآن مجید کې چې په قرآن مجید کې څومره علوم دي او په قرآن مجید کې څومره مضامین دي. اشکو علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ اتقان کے اقول لکھلے دے چې په قرآن مجید کې 72,000 علوم دي، 72,000 علوم دي. مشهور کول پدې کې د امام شاه ولی الله دهلوی رحمت الله علیه په فوز الکبیر کې شیخ شاه سے فرمایي کہ جميع ما في القرآن لا يخلو عن 50. په قرآن مجید کې 15 علوم ذکر کیږي. نمبر 1 علم الاحکام،
س جائز دی س ناجائز دی، س حلال دی س حرام دی، کم چیز واجب دے کم چیز مستحب دے کم چیز سنت دے، دا عرص متا تا دا کم دائنا معلومیگی دا قرآن مجید نریو قرآن مجید احکام ذکر کئی. دویم علم الجدل، علم المخاصمہ وتوی، علم المناظرہ وتوی، باطل پرکی دا آغی رد، دا باطل عمل رد، دا باطل عقیدی رد. او پدی کی بنیادی سالور پرکی دی پینزو مشرکان، یہودیان، منافقان او عیسایان، دا سالور شو او یو پکی لکا مسلمانان شو. و دا سالور پرکی جی کم دی تی سر قرآن مجید بحث کئی. بل جدے قرآن مجید کی علم تذکیر بآلاء اللہ، فبأي آلاء ربكما تكذبان. و دا اللہ دا کم کم نعمتونو بتاسو انکار کوئی اللہ ہوئی. نو پا قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ خپل انعامات ذکر کئی. اللہ یقول دا انعام میں درمانے کو، دا انعام میں درمانے کو، دا انعام میں درمانے کو. اگر اردو کی وئی جس کا کائیے ان کا گیت گائیے، چلے چاہ خوری نو گیتم دا گوایا. نو دا اللہ چدن دا اللہ رب دا اللہ درمانے انعامات گئی، نو دا اللہ تعالیٰ سنا بوائی خواہ. بل تذکیر بایام اللہ، شیئر پتیرشی زمانوں کی دی خلق سر اللہ سکری دی. اگورا چکم خلق نافرمانو قومی لوت تا اگورا، قومی سمود تا اگورا، قومی شعیب تا اگورا، دی خلق جد اللہ نافرمانا ہے کہ اللہ سر سور. او پینزم تذکیر بالموت و بما بعد الموت. اللہ وی گورے دوکا نشیخا مرگ را روان دے، سترگی پرب بلدہ زندگی تیر شی، تب پیڑو کوئی نشی، بل اخپل مال غابر نشی، پخپل زوانہ مال غابر نشی، بل اخپل منصب مال غابر نشی. گورا دا عرصت کل کی دیخوا دا پینز خبر شاہ سے ہوئی. دویم قول دا امام غزالی رحمت اللہ علیہ. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ قرآن مجید کی سلور علوم دی: علم الاحکام، علم الاصول، علم القصص او علم السلوک. دریم قول دا علامہ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ. علامہ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ جمیع مضامین القرآن ثلاثت دریدی: التوحید، الاحبار، العقائد. سلورم قول امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی تڑے لو شخصیت تیر دے. مجدد الفسانی نے دے دادا دولسو نے ساتھ ہے مجدد. او کلچے انگریز را گئے او اکبر باچا دین ہلائی غجور کو، او اکبر باچا آغا دیتا خلق بے مجبورول چا ماتا سجدہ لگوئی، ماتا سجدہ لگوئی. خلق بے راستل وقت بے سجدی لگولی. پتہ گا اسنا کہ یو شخصیت چا اگر اکبر باچا زمان تمخ ترال و سجدی نے انکار کو، و دا غنو شیخ احمد سرہندی. او بیادا یولوی تحریک تے پدے تحریکونو کے دا دنوں کتابونو کے چھ دنوں تے دا سکنوں تے دا دیر لوی مقام دے پدے گی، دیر لوی قربانائی دی. نو آگا وی جد قرآن مجید سلور مضامین دی: خالقیت، تربیت، برکت او قیامت. دا صرف سلور دی دا کہ وقت دی معنی ممی دیر لوی بحث کو بدے سلور معنی رست و روان دے انشاءاللہ. خواہ پینزم قول بعض محققین ہوئی پا قرآن مجید کی دری
علوم مضامین دی. نمبر 1 اصلاح العلم، نمبر 2 اصلاح العمل، نمبر 3 الترغیب والترہیب. شپږم کول شیخ القرآن د شاه منصور بابا جی نور الله مرکزه، هغه فرمایي چې په قرآن مجید کې شپږ مضامین دي. په مکی صورت کې سلور دي او په مدنی صورت کې شپږ دي. توحید، رسالت، تخویب، بشارت، انفاق فی سبیل الله. دا سلور په دغه کې وي، په مکی او مدنی دواړو کې وي. توحید، رسالت، تخویب، بشارت. یعنی قرآن مجید د الله توحید ذکر کوي، د نبی علیہ السلام د رسالت، د پیغمبرانو د رسالت اثبات کوي. څوک چې منی عمل پہ کوي د الله لپاره بشارت ده، چې څوک نه مني د هغې لپاره تخویفات دي. دا څلور. پنځم مضمون جهاد فی سبیل الله. او جهاد دا تش په تزور په دعاګانو نه کېږي، د لپاره پیسې پکارې دي. نو انفاق فی سبیل الله د الله په لار کې مال هم خرچ کړي. اوم کول دا د حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی سے رحمت اللہ علیہ دے. حضرت درخواستی رحمہ اللہ فرمائی کہ دا قرآن مجید بنیادی دو مضامین دی. التزکیۃ عما نہی اللہ، پاکیہ سلول پاک سیسر جا اللہ دا غینا منع کرے دا. او التحلیۃ بما یرضی اللہ، زان مزین کول خستہ کول پسمانے پاک سیزنو مانے چې الله راضي کیږي پاغه باندې. اتم قول د قاضی ابو بکر ابن العربی دی. هغه د قرآن مجید درې مضامین دي: التوحید، التذکیر، الاحکام. بعض حضرات وی د قرآن مجید مضامین سلور دي: الامر، النهی، الاحبار او الاستحبار. او لسم کول اخیری کول چې شپږ مضامین دي: الامر، النهی، الاحبار، الاستحبار، الوعد، الوعید. ورپسیرو اهم بیان دا بیان د وحی دی. اصل کی مسئلہ دا کہ اللہ جل شانہ فرمائی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما ندی پیدا کری انسانان او جنات مگر دا پارا دی کہ دی زما عبادتو کی. یو حدیث قدسی کی راضی اللہ جل شانہ فرمائی کنت کنزا مخفیہ، زه پټه خزانو فاردت ان اعرفا، ما دا اراده وشو چې دا خلق ته ما وپیژني. فخلقت خلقا، نو ما مخلوقات پیدا کړ. اوس دا ټول کائنات او دا ټول مخلوقات چې الله تعالی پیدا کړل، نو پدې کې اشرف د مخلوقاتنا الله تعالی انسان وګرځو. او دا دنیا کې چې دا سم پیدا دي دا الله د انسان د پاره پیدا کړی. اوس انسان چې د دنیا ته راغی نو د د پاره دوه خبرې لازمي دي. یو دا چې په دنیا کې دا څومره سيزونه دي دا به څنګه استعمالي دي، دا به فائدہ څنګه حاصلې. او دویمه دا ده چې دا دنیا کې دا کوم سيزونه دي دے بدا پا کم طریقہ استعمالی چھ پاگی استعمال سره تے اللہ راضی شی او دا اللہ دا ناراضگاہ ندے زان بچ کی. دے دا پارا اللہ جل شانو انسان تا اسباب دا علم ورکا چھ دے با یہ کائنات تراشی نو دے با دا طول سیزونا دے علم و معرفت باسی لئی. اللہ بدہ تا پتہ لگی کہ دا سیس پائدہ مند ہے او دا نقصان ہے او دا کل پکار دی دا نیدی پکار دا بسنگ استعمال ہے.
نو اسباب د علم دا درې دي لومبنه خواص خمسه چې تاسو ته د سکول په کتابونو کې 5 سنسز وایي انسان تګوره کله مثلا دا سپیکر دی اوس ماته د سترګو نه پته لګي چې د دې دا رنګ سور دی دې ته وایي سنس آف ویژوال قوت باصره په کتو سره تا ته دا پته لګي ما وکتو اوس مثلا دا تاسو لیدو اوس دې تاسو ته आवाज درځي دې ته تاسو په دې پوهیږئ چې د سیس کې چې आवाज ورشي تیزي تاسو ته څه نه پته ولګي دا د وګونو نه نو د علم دویمه اعلی دا وګونه دي دې ته سنس اف هیرینګ وایي خاصه د اورېدو ٹھیک تا ما چې دی له ګوتې ورډ ټچ مې کړو ما ته دا پته ولګي چې دا نرم دی دې ته وایي قوت لامسه سنس اف ټچینګ اوس څلورم څیز چې بوی کوم ما ته د دې نه پته ولګي چې د دې بوی څنګه دی دې ته وایي سنس اف سشے سمیل قوت شامہ ہوتا ہوئی پارا پائے گی او پینزم سیز زچے دا او سکم تیت اویلے شی سینس آف ٹیسٹ قوت ذائقہ دی سلور سیزنو مانتا تا دا یو سیز پتہ لگی خوب د دې خواص او خمسه د دې د معلوماتو حد دا یو حد پورې سیوا نه دی مثلا ته یو انسان ته وګورې تا ته پته ولګي د مخ داسې دی سترګې داسې دي او دا خبره تا ته څوک کوي دا تا ته هغه خبرې وکړي تا وګورو تا ته چې دې چاړه نه دی تا په سترګو ولیدو خوشبوئی لګولې دا ټول تا ته د حواس خمسه نه پته لګي خو تا ته خواص دا خبره نه کوي چې د څو پلار شته د پلار خو دې ځای نشته دی د مور نشته دی خو تا ته عقل دا وایي چې دا انسان دی د مور او پلار شته ټیک ته کنه اوس عقل تا ته دا خبره کوي خو عقل لکه ته تاسو کې چې یاره دی ولې پیدا دی د دې دنیا ته ولې راغلی دی او دی به څومره وخت پاتې کېږي او دی به څه کوي دا تا ته عقل نه وایي دې دپاره د علم د یو بل سبب ضرورت دی چې هغې ته وحی ویلی شي پورا په وحی کې او په کوم ځای کې یاد ساتئ قرآن مجید د میډیکل او د انجینیرنګ خبرې ولې نه کوي ځان به دې پوه کوي اصل کې کوم څیز چې هغه په عقل معلومیږي اب خواص خمسه معلومیږي نو وحی هلته خبره وحی هغه ځای کې خبره کوي چې کوم ځای کې عقل خبره نه کوي یا عقل په هغه ځای کې غلطي کوي لکه ګوره عقل دې ځای کې غلطي کوي سپینې امتیاز دي هغه اوبه لګي او بل غاړې ته سپینې اوبه دي هغه اوبه دي اوس عقل دا وایي چې دام سپا دي اوس عقل غلطي کوله که نه عقل وایي مثلا ستا په څادر باندې ګندګي ولګېده ته کې سپینې امتیاز دي نو ته یې هغې صفا کړه اوس عقل په دې ځای غلطي کوي نو چې کوم ځای عقل غلطي کوله نو هلته وحی راشي نو رسول الله فرمایل چې استنجوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ځان د واړو بولو د څه نه ساتئ د شکو نه ساتئ عام عذاب قبر دا د څه نه وي دا د دې نه په مطلب باندې ورسېدی نو وحی دا چې کوم دی د علم دریم لوی چې دی نو هغه ذریعه ده اسباب د علمونه اوس وروڼو بحث وکړ د خو به په لنډو الفاظو کې وغوته وحی
دا چې دن په لغت کې په دریو معنو باندې عام طور راځي یا دا په لغت کې په معنا د کتابت راځي لیکلو راځي لکه په سبع معلقات کې راځي کما زمن الوحي سلامها دغلته دا وحي په معنا د کتابت ده وحي دویم په معنا د تیزای سره اشاره کولو ته هم راځي او حیث فلان ما پلان کې ته په تیزای سره اشاره او وحي په دریمه معنا په لغت کې اعلام فی الحفا په پټه باندې وسړي ته خبر ورکول او دې ته راځي بیا ګورئ د وحي اقسام چې نور څه بیا ډېر زیاتېږي خو دې په لږو الفاظو کې ګوره کله په قرآن مجید کې تاسو وګورئ د وحي نسبت یعنی موحي وحي کوونکی ته هغې نسبت کله الله ته کېږي او کله غیر الله ته کېږي دا نه ګورئ دا خلک غلطي په کوم ځای کې هلته راشي د موسی الله وایي واوحیت الی ام موسی نو ته به څه وایې چې یاره وایي خو پیغمبر ته کېږي موسی علیه السلام پیغمبر نه وحي موحد وحي کله الله یو کله څوک وي غیر الله وي لکه غیر الله کې حتی په غیر الله کې کله شیطان چې دنو وحي کې ان الشیاطین لیوحون الی اولیاء شیطان وحي نه کوي پوهېږئ په دې خبره باندې لہذا چې وحي سره وپېژنو چې هغه کومه وحي ده چې هغه د پیغمبر دپاره نو موږ بیا غلطي نه کوو ښه نو وحي دا ویل شي علامه ابن حجر رحمت الله علیه وایي چې وحي په شریعت کې ویل شي هو الاعلام بالشرع ٹھیک تا امام راغب رحمت الله علیه وایي چې وحي الکلمه الالهیه وحي دا هغه الهی کلمه ده التي تلقى الى انبیائه و اولیائه چې خدای دا هغه القا کې خپل پیغمبرانو ته خپل اولیاء ہوتا نو چې نه پیغمبر ته وشي نو هغه وحي نبوتي هغه ته ځواب او چې ولی ته وشي نو هغه الهام او کشف ٹھیک تا د وحي سلور قسمونه دي په اعتبار د لغت سره یو ته ویل شي وحي فطری وحي فطری معنا دا ده چې په فطرت کې په طبیعت کې ارتقال الله یو خبر واچي سورہ نحل آیات نمبر 68 اللہ جل شانو فرمائی وَأَوْحَى رَبُّكَ او وحی کړه ربستا الى النحل پترب د مچو ان التحذی دا چې اونیت من الجبال دغرنا بیوتن کورنا نو اوحى ربک وحی کړه ته بسای دا نبوت ولا ورک مچایلا نه وحی نه مراد دی دا چې الله تعالی پیتری تو دا او مچای ته دا خبره واچو له طبیعت کې چې دا کار داسې وکړه دیم وحی ایجادی دا وحی ایجادی دا چې دا کافر تم کی الله دا کافر په ذهن کې څه خبره واچي کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربك محظورا دا کافران چې دا دومره ایجادات کوي دا د خپل کمال دا خپل کمال ني دا ول الله انسان ول خدای ول دې ذهن کې واچي هي زړه ورسره سوچو کی کنه یو سیستا پای ځل سوچ کومه دا ګور دا داخل ولا لټرینه جوړ کړی دام دې انسان په ذهن کې الله دا خبره واچو چې دا څه پتا بوله جوړه نو هغه بچي ولا واچي نو هغه ته الله خپل به داسې دا ګندګي به ته اخواز او دا انسان الله څخه کې واچو دا ټول ایجادات ګوره دا زمون غړ زمون دا جمعه چې وانه دي په 15 سیمه غړ جمعه دغه جیزونه دي اوایي او داسې جیزونه چې پاکه طالبونه دي دنه او دا انسان ته الله تعالی دومره په ورکړه چې دومره غټ بلاګانې هغه چته نو دا الله دا غي په ذهن کې چې ښه دریم کې دی وای عرفانی دا وای عرفانی دا عبارت دا غنه چې القاو کې الله تعالی خپل د مقرب بندګانو په زړونو کې کچری دا وای د دې تعلق وي جزئیات سره وي
یا به حسیات سره وي نو یقال له الکشف، نو دې ته څه وایي؟ کشف کوته وایي. او که د دې تعلق معانی وجدانیاتو ته وایي نو دې ته الهام وایي. بس موږ پې پوهېږو نه، دغه چې چاته کېږي هغوی به پې پوهېږي. ښه، او څلورم دا رونو وحی نبوتي ده، تشریعي ده. هغه دا دی چې وهو ان یعلم الله من اصطفاه من عباده، چې الله خبر ورکي، اعلام ورکي د خپل بندګانو نه هغه چاته چې غوره کړی وي. کل ما اراد اطلاعه علیه من القرآن والهدایه، هر هغه چې خبردار کوي هغه د هدایت نه، د قرآن نه، د علم نه، ولكن بطريقة خفية سرية غير معطاة للبشر. خدا داسې طریقه وي چې دا عام بشر انسانان عام خلقو ته دا نه کېږي. بیا وروڼو دا وحي په دوه قسمه ده. دا وحي نبوتي، دا وحي نبوتي یا به وحي په واسطې سره وي، یعنی واسطه به پکې پارېخته وي، جبرائیل علیه السلام به وي. یا به دا وحي بدون واسطه وي، بغیر د واسطې وي. میس کې به پکې واسطه نه وي، ډایرکټ به الله تعالی القا کوي. کما وحي چې په واسطې د جبرائیل علیه السلام سره راځي، د دې درې قسمونه دي. نمبر 1 الوحي تسلسلی، دې ته وحي د تسلسل وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي احیانا یاتینی، کله کله راځي ما سره جبرائیل علیه السلام، وحي راړي مثل سلسله الجرس. دا جرس، دا غنټي دا غنټي دا سکول کې دا غنټي چې خلک وایي نو چې هغه پیریډ د پاره غنټي یا سیټک ولا راوبغی کنه، نو سیټک د اواز را باور نه پس یو اواز، دا اواز نو رسول الله ته چې دا وحي راتلا نو داسې اواز وو، او په دې اواز کې با پیغام چې کوم دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته متکل کېدو. او داسې وحي به راتلا نو په دې کې به کومې خبرې وي؟ دې کې به د قیامت خبرې وي، دې کې به د مرګ نه پس د ژوند خبرې وي، او دې کې به تیر شوي قومونه چې هغوی له عذاب ورکړی نو هغې خبرې به وي. دویم قسم د دې وحي تمثلي دی چې نبی علیہ السلام سره جبرائیل علیہ السلام راته دي او صحابي په شکل باندې. یو ځل مور د مؤمنانو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیہ السلام ناستو او غالبا دا د احزاب دی د قریظې نه پس جوړېدا شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو او په دې کې چې کوم دی انو زه چې راتلم ما ولیدل چې دحیه کلبي دی رضی الله تعالی عنه، دا یو صحابي و. زه شاته شوم، وایي نبي علیه السلام ته ما لږ وخت تېر شو، بیا یوازې ما رسول الله تاسو سره دحیه کلبي رضی الله تعالی عنه ما ته تا ولید، ما وایي دا دحیه کلبي نو دا جبرائیل علیه السلام راغلی. نو بیا به او داسې وحي به راتله د انسان په شکل به جبرائیل علیه السلام راغی. نو په دې کې به احکام، معاملات، جنت او بشارت دا خبرې به وحي کوي. دریم قسم وحي روحي ده، هغه دا و چې جبرائیل علیه السلام په د نبي علیه السلام په زړه کې القا وکړه د یو خبرې، دا په واسطه او بلا واسطه چې کوم نو د هغې دوه قسمه، یو وحي نومي، یو یقظي. کله پیغمبر ته په خوب کې الله یو پیغام ورکړی دی، د پیغمبر خوب دا وحي. ابراهیم علیه السلام نو انی ارا فی المنام انی اذبحک، بچی زه تا وینم چې تا زه حلالوم. نو دا وحي پیغمبر ته چې کوم خوب راشي هغه وحي. او دویم وحي په ویښه،
عبارت ته ډایرکټ پیغمبر ته نبی علیہ السلام ته الله سره ورکړي لکه په معراج کې نبی علیہ السلام ته الله تعالی د پنځه وزونه او د سوره بقره د اخیری آیاتونه ورکړي په دې کې میاس کې د جبرائیل علیہ السلام واسطه وغیرہ نو ٹھیک شو نو بل فصل دا په حقوق د قران کې دی رونه د قران مجید لومبه حق دا څه شه دی سوره تعاون آیات نمبر 8 اللہ جل شانہ فرمائی فآمنوا باللہ ایمان راڑی تاسو پا اللہ تعالی مانے ورسول پر رسول اللہ تعالی مانے والنور اللذی او نور آغا انزلنا چی من نازل کردے واللہ اللہ تعالی بما تعملون حبیر نڑن بے حق دا قرآن مجید دارے چی من طول پاگی بانی ایمان راڑو پا قرآن مجید مانی ایمان دارن بے حق دا قرآن مجید دیخوا دویم جکم دے حق ثانی دارے ان یقرأ صحیحا چی قرآن مجید دی صحیح ہوئی فإن من وظائف الرسول تلاوة الآیات علی الامة ما تاسو دا قانون دا خبر کروا چی دا پیغمبر علیہ السلام رنبائی ڈیوٹی دا خلق تا دا قرآن مجید الفاظ اور ناظرہ خول لی لہذا دا کم کاری سے جناستے اور قرآن مجید الفاظ خلق تا خرید دیڑے روئے کار کئی دا نبی علیہ السلام روبائی ڈیوٹی دا دے گئی خواہ سورة البقرہ آیات نمبر 151 کہ اللہ فرمائی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم رسولا منکم لکسن چمن راولی کا پتاسو کے عظیم الشان پیغمبر یتلو علیکم آیاتنا چلولی پتاسو مانے آیاتنا زمونگا اور سورہ مزمل آیات نمبر 3 نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائے ورتل القرآن ترتیلا اولو قرآن مجید پر روتا نو دائرو دویم حق شو دریم حق حق ثانی سرے فهم معانی القرآن دا قرآن مجید معانی معنی داغے فهم الفاظ دستقرن نو پا ہر مسلمان معنی دا لازم آدھا چی دا قرآن مجید ترجمہ والا ورزی چی دا پتہ لگی چی اللہ منتا سوئی چی اللہ منتا سو مطالبہ کرے رونو کچری گورا کچری قرآن مجید ارچا تب ترجمہ معنی ورتے ہو دا پتہ ہوا چی اللہ منتا سو واری بیا مد امت مسلمہ دا حل من غڑ غڑ وزیرانی فغی داسی بلی درانی چی صراحتا دا قرآن و دا حدیث خلاف دا ذکر آئی دا قرآن پتہ نشتے دے سالورم حق دا قرآن مجید العمل به چی سد ازدکر نو گو رئی پا اخبر علم با عمل کے پا قرآن مجید مانے کچھرتا عمل لکے نو العلم بلا عمل عقیم علم شتا عمل نشتا دے دا علم شرن دے والعمل بلا علم سکیم او عمل شتا ہو علم نشتا دا نو دا عمل بیمار دے وکلاہما طریق مستقیم تششیخین خوان نکئی چھ پوہ دا سرنی و اند اسد ززان نزبر جوڑ کری اور تش معلومات دان لیل اسکالر جو اکڑ دے عمل پی نشتہ دے دام خوان نکئی وکلاہما طریق مستقیم و دا دوارا چی جمع کی دا نیغ علاقہ بالبزرگ ہوئی من تفقہا ولم يتصوف فقط تفسق کم سڑے در دین فقاحت حاصل کی خود دے و سر دا عمل یعنی تصور میدان کنیزی دن رسو پاسد گوشی تصور کو رہی عالم و طالب رحمولیات ہوگا چی دے دا اکابر پا صحبت کی دی دا پاتی کی دا علمی مزاج دا عملی مزاج دا دنی بس شکر بھی نواری
ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندل. کم صرف عمل تصوف پسې ولګي او د علم په لار باندې نزي و دغه رسو زندګي دی شي. ومن جمع بينهما فقد تحقق، او چا چې دا دواړه راجمع کړل اصل به د تحقیق لارې ته دی ورسي. او څلورم حقرونو د قرآن مجید څه شی دی؟ تطبیق دی او تنفیذ دی. یعنی د قرآن مجید لوی حق دا دی چې دا قرآن مجید دی نافذ کړی شي، په دې عمل وکړی شي، د باندې نظام جوړ کړی شي. نن د امت مسلمه دا ډیر لوی کمزوري ده چې په مخ د ځمکه باندې په نقشه کې د مسلمانانو شپېته ملکونه دي. څومره دي؟ شپېته ملکونه دي. په دې کې اوس صرف یو ملک ته هغې ته اسلامي ریاست ویلی شي چې هغه اسلامیه امارت اسلامیه افغانستان دی. نو دا څومره ملکونه چې دي دا د مسلمانانو ملکونه دي، خو دا اسلامي ریاستونه نه دي. اسلامي ریاست هغې ته وایي چې په هغې کې د اسلام ټول احکام لاګو وي. نو دې دپاره دا لازمه ده. ګورئ درس و تدریس، تصنیف، تصوف، ختم نبوت، راځه ورپسې خدای دې په نیکي ملک تبلیغ، دا ټول د دین شعبې والا دا یو طرف ته کا. خو چې دې خوا تا سره شعبه د سیاست نی کنه او تا سره حکومت او طاقت نی، مجال لکه دا ټول کارونه تا وکړل. ګوره دا اوس د کرونا په نوم باندې په دنیا کې یو لوی سیس چلیږي. عجیبه کرونا دی چې په افغانستان کې ببرسۍ راغلی، هلته د کرونا نوم نشته ده. هلته خو څوک د کرو هلته چې څه ویکسین و هغې هم ولا ختم کړل. او ستا په ملک کې ببرسرې نشته دی، د علم دنیا نشته ده. نو د تعلیم هم جنازې ووتې د کرونا د وجې، د کاروبارونو هم جنازې ووتې. او خانه اوس څه کار چې کوې نو هله دا شی به ویکسین به لګې، هله به مخکې دی ته او هغې نه هم بلا پیسې دي. دا ټول یو عالمي پالیسۍ او د هغې ماتخ دا خلک چلېږي. خو چې اسلامي ریاست نشته دی، د قرآن نظام نشته دی دلته، نو ستا حکمرانان د غیر پالیسو ته مخې ته ودرېدی شي، بس هغې ورته څه خبره وکړي آمنا وصدقنا، هغه یې مني. لہذا ورونو الله دې په دې ملک کې اسلامي حکومت راولي او دینداره طبقه او مسلمانان په هغې باندې خبره لازمه ده چې هغې اسلامي حکومت د راوستو دپاره کوشش وکړي. دا ډېر خلک و د دې قائد ملت اسلامیه حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتهم العالیہ سره بغض دی. او بغض یې ولې دی؟ و میډیا بدنام کړی دی، میډیا ورپسې خبرې کوي. ګینې زه اکثر دې ملګرو ته وایم تاسو ما ته ووایئ تاسو کې چاته پته چې د مولانا صاحب سوره لورګانې دي؟ تاسو چېرته د مولانا صاحب ښځه په برکه کې لیکدلې ده؟ سرتوره خو دغسې خو ځان له خبره په برکه کې چا لیدلې ده ورسره؟ تاسو چېرته مولانا صاحب بې پړکي لیدلی دی، بې ګیرې م لیدلی دی، چېرته م هغه کتلی دی چې د هغه یو کار د شریعت خلاف وي؟ راړه مخامخ هسې لګیا دی. د هغه درې بچي دي، درې واړه عالمان حافظان قاریان دي، په خپله عالم قاري مفتي دی، نور د خدای نه څه غواړي؟ خر د خیت په خوراک زه پوهېږي. ورشه د اولیاو نه دغه تپوس وکړه، ډېر لوی شخصیت دی. او که د چا مثلا څوک روحاني بیمار دی، تذبذب دی پکې، هغه پکې نه مني، وایي ته یې مه منه، ته ماته یو بل سړی وښایي چې هغه سره موږ روان شو چې هغه اسلامي حکومت راولي، موږ به ورسره شو، خو ته یې راته وښایه. شته نه بل سړی نو د اسلامي حکومت هم دغه
د اسلامي خلقو د علماء دیوبند دغه یو ترجمان دی. نو دا دینی خلق څومره چې دي چې د دین هر طبقه سره تعلق ساتي، هر د دین شوبې سره تعلق ساتي، په هغه د مولانا فضل الرحمن صاحب ډېر احسان دی. هغه د فرض کفایه په درجه کې منګ نه کوو، هغه زموږ په ځای باندې د اسلامي حکومت لپاره کوشش کوي. ګنې دا حل تاسو بیګا وکړئ، زموږ دا دومره زیندریشان دي، دا دومره منافقان دي، اوس هم داسې مذبذب شته چې اوس هم هغوی وله ښه وایي. پرون چې هغوی کوم د علم د ګیرې او د پټکي هغوی کوم توهین وکړ، او دا په هغه ملک کې کېږي چې کوم ملک والا ځان ته اسلامي ریاست وایي، موږ د مدینې ریاست جوړو. نورونو دا یاد ساتئ، او دا خبره ځان له په ښه په ذهن کې کښېنوئ. دا فلسفه چې د دین حکومت سره سکار نشته دی، او دا خلک هغه مولا ته ښه مولا وایي چې کوم مولا بس سر یې کته کړی دی او وایي د چا ملاس ته غوا چې دی هغه هم نه ده پاسولی، چې ملاس ته غوا وله پا نه سي دا خو منافقي. هغه عالم نه منافق دی بیا، چې دی حق ته حق نه وایي، رښتیا ته رښتیا نه وایي، او باطل ته باطل نه وایي. نه ته په د اسلامي حکومت دپاره کوشش نه کوې. ښه سړی هغه دی چې هغه ګوره د ټول نه لومړی نبي علیه السلام راغی مدینې پاک مکې شریفې ته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم درته خلاصه وه د نبي علیه السلام ژوند ټوټل 23 کاله د نبوت، او د هغې نه مخکې 40 کاله ده. اوس هم په دغه باندې لګیا یم، زما یو کال وشو سیرت وه، خو چې سړی د رسول الله سیرت وي، دا خلک چې خبرې کوي د رسول الله ژوند پته نشته دی. د نبي علیه السلام مکه کې 14 کاله ژوند و، په دې کې 3 کاله نبي علیه السلام خفیه دعوت ورکړ، پټ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 کاله اعلانیه دعوت ورکړ، خو اندرون مکه 10 کاله شو. بیا 3 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړ بیرون مکه طائف ته لاړ، 14 کاله شو. بیا نبی علیہ السلام چې دی مجبور کړ راغی هجرت یې وکړ، نو د صلح حدیبیې پورې 15 کاله 8 میاشتې ټیم دی. صلح نو په مدینه کې دا لومبی دور چې کوم دا د مشکلاتو، بیا صلح حدیبیه چې وشوه نو 15 کاله 8 میاشتې پس دا وشوه، او دې ځای نه د فتح ابتدا شروع وشوه. بیا دا وخت 1 کال او 11 میاشتې، نو بیا دې پسې فتح مکه وشوه. د فتح مکې نه پس د وفات پورې د نبي علیه السلام ژوند دا 2 کال او 6 میاشتې دی. اوس راشئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا 2 کاله او 6 میاشتې ژوند چې کوم دی، په دې کې چې څومره خلکو اسلام راوړی دی د فتح مکې نه پس، د نبي علیه السلام دا 14 کاله د مکې دور، او دا 8 کاله 15 میاشتې د مدینې دور یو، او دا 1 کال 11 میاشتې بل، یعنی دا تقریبا څه چې دی نو 21 کاله څه کم 21 کاله جوړېږي. په دې 21 کاله کې چې څومره خلکو ایمان راوړی او دین خور شوی دی، خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه او نبی علیه السلام جنډه ولګوله، او نبی علیه السلام کله فاتح حکمران راغی، نو بیا الله ورته سووي ورأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا. اوس ته ویني چې خلک دو جوګ در جوګ د اسلام ته داخلي. نورونو د هغې نه والې بیا شپږ، بیا حضرت ابوبکر صدیق صاحب حکومت کړی دی، بیا حضرت عمر صاحب، حضرت عثمان صاحب، حضرت علی صاحب، راځه حضرت حسن صاحب، حضرت امیر معاویه صاحب، حضرت حسین، زی ورپسې 9.5 کاله مسلمانانو حکومت کړی دی. په خیر القرون کې ټولو صحابه کړی دی. ته ماته ووایه ته رسول الله ته دنیادار وایه؟ که رسول الله سیاست کو هغه دنیادار او موږ دنیادار یو،
کہ ابوبکر صدیق سے حکومت کو اگر کرسائے دا پارا کو بالکل نہیں دا کرسائے دا پارا کو کہ حضرت عمر سے حکومت دا کرسائے دا پارا کو نہیں دا کرسائے دا پارا کو دا خلق روح دی دے سمجھ دا خبر کول چې دا حکومت دا عبادت او دا حکومت دا دین یو بل سره تعلق نشته دا مسله خود رهبانیت دا خود یهودیانو مسله دا خود مسلمانانو نه بلکہ اسلام خدا وئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصول ریاست کو پارے مانے احکام راستو چتا سر ریاست نی نو تب دا سنگا کے تب دا احکام سنگا نا پیلے بلکہ زبردست مخی آیات کی ہوا دا دعوت متعلق چلیں سمرم آیاتو نو اگا آیاتو کم دی یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر یامرون امر توئی او پدی مان تاسو ډکشنری له ور کوي لغت له ور کوي یره د یو لیونی سره د تاسو کوی په عربی کې چې د پاکستان امر څه وایي دا کوئی امر آرڈر ته وایي امر څه ته وایي زتا توا راځه کړه ته موضوع کا خدای بدل ډیر لوی اجر درکې دا امر نه ګوره ښا امر دې شمه موضوع کا کني کې کنه کې با سم دی دا آرڈر کول علی کی چې تاسو طاقت د ریاست وي طاقت د ریاست نه ته پچا باندې پزور د دین نافذ کول شي لہذا د دعوت د پاره بنیادی چیز دا سب پکار دی دا د سیاست طاقت پکار دی ډیر خلک راځي د ختم نبوت مسله کوي او دا ختم نبوت مسله دا غیر سیاسی مسله ده واسطه مازغه خراب دي په پاکستان کې دا دهي سیاسی مسله دا بغیر د سیاست نه حل شوی نه په پاکستان کې خو دا شوی نه په پارلیمنت کې قائدانه چې نو کافر قرار کړی نو غیر سیاسی څنګه شو علا کل حال مقصد زماده ده رونو دا کوم علما دای چې سیاست کوي او په سیاست په میدان کې لګیا دي د دې باندې امت باندې ډېر لوی احسان دی او دا چې کوم خلک ورپسې خبرې کوي دا غریبانان ناپوه دي دا نه پوهېږي الله دې دوی ته پوهه نصیب کړي ٹھیک ته که نه هغه موږ له څه نه راکوي او نه موږ هغه نه څه غواړو خو زموږ باندې ډېر لوی احسان دی زموږ دا مدارس نن محفوظ دي نن چې دا دینی شعائر محفوظ دي نن چې ستا په پاکستان کې دا آئین محفوظ دی نن چې په پاکستان کې دا مدارس او جال د وفاق المدارس دا جال محفوظ دی نن چې په پاکستان کې دا ختم نبوت دا آئین محفوظ دی دا ټول د مولانا سے برکت ته د میڈیا پسې ګورا ایو شاعر وای ما نجى الله والرسول معا ما نجى الله والرسول معا من لسان ورع فكيف انا قيل ان الاله ذو ولد قيل ان الرسول ذو كهنا هغه وای چې د خلکو د جبونه الله او د الله رسول نه خلاص شوی خلق الله پس خبرې کوي خلق د الله پیغمبر پس خبرې کوي نو زبد څنګه بچ کیلا ان الرسول ذو کهنا خلق باندې پیغمبر جادوگر دی اعاذ بالله خلق باندې کیلا ان الاله ذو ولد الله د پاره اولاد د خدای د پاره خزانه نيسي خدای د پاره اولاد نه نيسي ورونو د خلقنا الله او د الله رسول نه د اخلاص نو کما او تا پس مولانا پس لګیای نو څه خبره ده ٹھیک ته کنه الله دې خلکو ته پوهه ورکړي نو د قران مجید حق دار چې د دې تنفيذ وشي من به نه کو خدای دې له توفیق ورکړي چې دې قران نافذ کړي خو نوم د قران لري بیا بلبل سکه نو بیا داسې خو نه کیږي کنه ورونو بل فصل د قران مجید نزول د قران مجید نزول اکثر مفسرین وی د قرآن مجید نزول دو ځله شوی دی او زموږ استاد صاحب شیخ العرب والعجم ډاکټر سید شیر علي شاه صاحب رحمه الله هغه به فرمایي او علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه علوم القرآن کې دقیق لیکلي دي چې ونزول القرآن على ثلاثه مراتب د قرآن مجید نزول دا په درې مراتب باندې شوی دی نمبر 1 دا اللہ جل شانہ دا ذات نہ لوح محفوظ تا نمبر 2
د لوح محفوظ د بیت العزت تا او نمبر 3 د بیت العزت نا زمکه تا دا بیت العزت د خانه کعبه په سین کې په مخازات کې برا په وم اسمان کې او د دې غاړه د بني اسمان کې الته د پرختو خانه کعبه دا د بیت العزت و دغه ځای کې قران مجید محفوظ او دا هغه ځای نه د قران مجید درویش کال کې نازل شوی او په ليله القدر کې د لوح محفوظ نه بیت العزت ته په یوش په ټول قران مجید نازل شوی او دا بل چې کوم دی مکه تلی نه چې دا چا لیکلی او ځم شاید چې دا په دې سره تطبیقي وشي دا بل چې کوم دی نو دا الله جل شانه نه لوح محفوظ دام په یوش په کې شوی دی او شاید چې دا په لیله مبارکه کې تو بيد الله شپه شعبان شوی او هغه ځای کې غیات ځای کې برتزه بیا تفصیل درستو کوم ان شاء الله. پیارونو قرآن مجید کی ګوره یو د الله انا انزلناه فی لیلۃ القدر ما دا قرآن مجید نازل کو پیوش پکې او بل تنزیل الكتاب نو چې کوم ځای کې باب افعال راشي انزال راشي نو الته یو ځلمان نازل المراد دی او چې کوم ځای کې باب تبعید راشي نو التنا لګ لګ چې نو هغه قرآن مجید نازل المراد دی. او سوال دا دی په قرآن مجید چې کوم خلک اعتراض کوي دیانت سرسوتی دا یو کافر تیر شوی دی هندو د چې نن په قرآن مجید باندې اعتراضات کړي دي د یو کتاب لیکل دی سیاتش پرتاش پاگی تو قرآن مجید مانے اعتراضات کری پای اعتراضات کے دام دے چلا قرآن مجید پہ یوزر لینے نازل شو دا آگے دا جواب دا پارا تا سورہ فرقان آیات نمبر 33 اور 34 راو پاسے سورۃ الفرقان آیات نمبر 33 اور 34. وقال الذين اووي الذين كسان كفروا كافران دي لولا نزل ولنشي نازلوا عليه بدي نبي عليه السلام ماني القرآن دا قرآن مجيد جملة واحدة بيوزل ماني كذلك الله من دارن گرالی گدی لرا لنثبت به چې ثابت کوم تعالی ربي پاغي سرا فؤادک ازلستا ورتلناه اول من دیلرا ترتیلا پلګ لګ لستو سرا ولا یاتونک دیرات لنکی تاسر بمثل پیو مثال معنی الا جئناک مگر من رات لکو تاسر بالحق فحق سرا واحسن خست تفسیرات جهاد تفسیرنا رونو دی آیات دلان دے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آغد قرآن مجید دلک لگ نازلی دو سالور وجہ لکلی ویڑنبائی وجہ دارا چکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیہ دا دو جانو سردار دا امیو دا لکا پڑھانو دا لکا فڑانو نو اللہ جل شانہو کہ قرآن مجید پہ یوزن مانے نازل کرے نو دا دیبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیر لوئی سو تکلیف پہ خلاف دا موسیٰ علیہ السلام سر موسیٰ علیہ السلام امی اغنو دل امام راضی رحمت اللہ علیہ وی لو نظر جمیع الاحکام جملة واحدتا کچر طول احکام پہ یوزن نازل شوے وے لکان العمل علیہ صعبا شدیدا پر طول احکام مانے پہ یوزن عمل ڈاڑے گران کارو وهذا يخالف منهج التشریع المحمدی علیہ افضل الصلوات دا نبی علیہ السلام دا شریعت دا مزاج خلاف دا خبر درم خبر دا علی کی
چې وقع فی کل حین المصائب الجديده من القوم. قریش قوم خلق به نبی علیہ السلام سره وخت در وخت چې دنو تکلیفات به ورکول، چې تکلیف به ورکو. فانزل الله تعالی القرآن الکریم لتسلی النبی صلی الله، چې هغه رسول الله باندې تکلیف سی واکه نو الته نبو وحی رااله، رسول الله ته تسلی رااله، چې رسول الله ته تسلی رااله، رسول الله په غیر پروا نه. او سلورم سی متى وقع السؤال من الصحابه او من المنکرین فنزل الله جواب. صحابه بسوالو کو، کافرانو بسوالو کو، چې سوال وکړو نو الله با آیاتونه راولي. نو که په یو ځل نازل شوی نو دا خبره پکې بیا نه کېده. بلې خبره باندې پوه شوي. اوس ورونو دا قرآن مجید چې زموږ مخې ته داسې نسخه موجود ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې داسې نه و. د قرآن مجید جمعیت دا دې پسې نزول پسې دویم باس دی. وغه دا دی چې د قرآن مجید وحی دا دی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق دی دا شروع شو. او بیا دا آیات واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله دا قرآن مجید اخیری آیات. کله چې دا اخیری آیات نازل شو نو د دې نه پس نبی علیہ السلام 9 یا 11 سره حیات او بیا د دنیا نه تشریف یوړ. اوس چونکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د اخیری د وحی بندیدو نه پس دومره مکمله نشوه، دې د وجې نبی علیہ السلام په خپل ژوند باندې دا قرآن مجید چې دن راجمع نه کړ. راغی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دور، اور ابوبکر صدیق سے دور، ابوبکر صدیق سے کارنامے چکے میں اللہ اکبر. تاسو ابوبکر صدیق سے سیرت وائی د صحابه او ځان د 200 زما خپل او چې د مدرسې کې شروع کړل د زمان دادا چې 200 کال پورې بدا ځواب 210 پورې ولې دا خیر القرون دی. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په امت باندې چې کوم احسانات دي، یو پاره کې عظیم احسان دار دی چې ټول امت ته د ایجوکیشن سیستم د تعلیم سیستم د ابوبکر صدیق سے ورکړل. ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے چې رسول الله د دنیا نه لاړو نو پیتنو سر راوچت ابوبکر صدیق سے الله اکبر. موږ ابوبکر صدیق سے ډیر نرم وکړه، ډیر نرم. خدا په ابوبکر صدیق سے دور د رسول الله په ژوند کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو نو ابوبکر صدیق سے بیا دومره سختو چې ابوبکر صدیق سے تا حضرت عمر سے براغه چې حضرت لگا نرمی. ابوبکر صدیق سے به وي زمانه پاک ذات قسمی کہ یو سړی او دومره تیلې رسول الله لا ورکو او مال نه راکړي او زما د خلاف تر وچت داغه جمله مشهوره ده کنه چې زما ژوندې مو د رسول الله د دین په مخالفت کی. نو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په دور کې چې کوم ډیر جنگونه کېدل نو په هغه کې یو یمامه بدبخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نهم کال باندې کوم عام الوفود راتل کړ نو په دې کې د یمامه نه وفد راغلو دغه مسلمه کذاب دا موجود، مسلمه کذاب دی موجود د رسول الله ملاقات لراغله نبی رسول الله خپل لاره او د رسول الله تعالی چې زق به ایمان راړو ما نم خو زما د خلافت اعلان کزان پسې رسول الله ورته چې ته اک انسان دې ماته الله تعالی خو رسول الله وی چې ته ماته خود کې کول شي. نبی رسول الله ما خود لیدو چې زما په لاس باندې یو دوا بهتري کړي دسو او هغه کړي چې کوم دینو هغه وایي ګول شي هغه دو کړي او د هغه نه یو اسود عنسی مراد یو د کړي نه مراد دی مراد
مسلمه کذاب. علا کل حال د رسول الله د دنیا راتلو نه پس د فورن د نبوت دعوا وکړه او د خلاف چې دنو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لخر ولې چې په هغه کې سنونیم زو اصحابان دا چې دنه دغه شو شهیدان شو چې پای ډېر بدریان اصحابانو په هغه کې دې نو د قرآن مجید حافظان ډېر شهیدان شو. کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبر وکړه نو دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په ځل کې الله دا خبر واچوله کجره قرآن مجید اوس محفوظ نشي نو بیا با یو وخت داسې راشي چې په حافظان به شهیدان کېږي زیبه د دنیا نه نور د قرآن علم به پاتې نشي. ابوبکر صدیق سے پسې راغی ورته امیر المؤمنین زما دا درخواست دی چې تاسو دا قرآن مجید ټول یو ځای راجمع کړئ. ابوبکر صدیق سے ورته انا متبع لیس بمبتدع. رسول الله یو کار نه دی کړی زه څنګه وکړم. حضرت عمر سے بیا بیا راته او ابوبکر صدیق سے ته هم دغه درخواست کو. ابوبکر صدیق سے فرمائی فشرح اللہ صدری اللہ زما سینه دې ته کلا بچا دا کار پکار دی. دا دواړه حضرات تیلاړ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت زید په صحابه کرام ګډین مقبول اصحابي نوجوانو قابلو حافظه مضبوطه وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اکثریت وحی لیکلی وا. ابوبکر صدیق سے ورتوی چې دا قرآن مجید تا ټول راجم قبول کا هغه چې رسول الله یو کار نه دی کړی تاسو څنګه کوئ زی څنګه وکړو. ګور صحابه داسې خلک دی حضرات او توین نه قرآن مجید محفوظولو د پاره کېده حضرت زید رضی الله تعالی عنہ ته وی چې پورا که تاسو د ما د سر د پاره دا وخت کېږي کړه ما ته یا وخت لري کړه خپل ځای دا بزل لري دا ما ته اسانه خدا تاسو چې اوس ما ته کوم کار را کوي دا ډېر ګران کار دی چې رسول الله نه کړی څنګه حضرت زید رضی الله تعالی عنہ فشرح الله صدری الله زما سینم دې ته کولا وکړه چې زما سینه الله دې ته کولا وکړه. حضرت زید رضی الله تعالی عنہ لګیا شو او قانون دا مقرر شو چې هر سړی راځي هغه رسول الله د قرآن مجید د رسول الله په مخ کې کوم لیکل قرآن مجید وسره هغه براړي او په یاد بیا اوري دوه گواهان به پیراړي ټول قرآن مجید داسې ولیکل شو د خدای شان او یو آیات پات حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ او داغه متعلق رسول الله ویلو چې د حضرت حذیفه کنه حضرت حذیفه چې دلته چې یو گواہی دا په دوه معنی حساب ده. ها حضرت حذیفه رضی الله تعالی یو په دوه معنی حساب ده انو هغه ولیکل شو ټول قرآن مجید تاسو راجم شو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سلور یا پنځه نسخې جوړ کړې او هغه ولېږلې. بیا د عمر رضی الله تعالی دور تیر شو عثمان غنی رضی الله تعالی په دور کې ډېر لوی حکومتونه خواره شو چې خواره شو نو د قرآن مجید مختلف قرائات دي کنه ګوره تاسو الحمدلله رب العالمین اوس دې کې قرائت دام دي الحمدلله الحمدلله دا قرائات دي. نو التبا یو صحابي د رسول الله قرآن مجید اوریدل یو شان دی هغه شان دی بل شان دی اوریدل بل شان دی او دوی په یو جماعت کې نشو به بل وقت خبر کوله نو دیو په خپل خبره باندې کلکو چې دا د رسول الله او هغه په خپل خبره کلکو دغه اختلاف یاره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته چې دا خبر راغی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بیا زره نو کمیټي مقرر کړ حضرت زید رضی الله تعالی عنہ مشر کو او دوباره قرآن مجید لیکو او داسې لیکو چې د قرات اختلاف دا غي نه وځي. نو دې ته ویل شي د قرآن مجید جمعیت دا قرآن مجید داسې ټول راجمع شو د قرآن مجید داسې راجمع شو نو دې کې ګوره
دو قسم سورتونه راغلي. یو سورتونه راغلي هغې ته مکی سورتونه وایي، یو سورتونه راغلل هغې ته مدني سورتونه وایي. مکی سورتونه او مدني سورتونه د دې تعریف سره نو آسان تعریف دا دی چې کوم سورت دا نبی علیہ السلام مدینې ته هجرت کولو نه مخکې نازل دی، دا سورت مکی دی. او کوم سورت چې نبی علیہ السلام مدینې ته هجرت ته روان شو د هغې نه پس نازل دی، نو دا څه شی دی؟ دا مدني دی. ګوره دا نه چې کوم سورت په مکه کې نازل دی نو دی به مکی، لکه اذا جاء نصر الله والفتح دا په مکه کې نازل دی، او دا کوم سورت دی؟ دا مدني سورت دی، ځکه چې د هجرت نه پس نازل دی. مکی سورت کې عام طور د الله په توحید باندې دلائل ذکر کیږي، دلائل عقلیه نقلیه ذکر کیږي، د نبی علیہ السلام رسالت ذکر کیږي، حقانیت د قرآن مجید ذکر کیږي. احکام دا په مدنی صورت کې ٹھیک شو کنه. دارنګه د مدنی مکی صورت ما وقتی ته تو سلور مضامین دي: توحید، رسالت، تخویب، بشارت. د مدنی صورت مثلا دو صورتونه مضمون سواش انفاق فی سبیل الله او جهاد فی سبیل الله. بدی یو سل سوار له صورتونو کې 86 صورتونه داسې دي دا چې نو مکی دي، او دا 86 چې الټا کې ډېر څه جوړ شي هو دې نه چې نو 28 جوړ شي، چې الټا کې نو 2 شي او 8 بدې غاړه ته راشي نو دې نه څه جوړ شي 28 جوړ شي. دا 28 چې کوم دي دا کوم صورتونه دي؟ دا مدني صورتونه دي. او 86 چې کوم دي دا مکی صورتونه دي. مکی صورتونو د هغې خواص دا دی چې په کوم صورت کې حرف د کلا راشي، کلا دا به مکی صورت دی. د مکی صورت مضامین دا واړه آیاتونه. په کوم صورت کې چې د آدم علیہ السلام کیسه ذکر دا به مکی صورت سیوا د سورې بقره دی. یو بقره کې ذکر دی، نو ټول په مکی صورتونو کې ذکر دی. په مکی صورتونو کې عام طور خطاب په یا ایها الناس سره دی، او خلق ولې هلته کافران. او په مکی صورتونو کې توحید، رسالت، په تیر شوي امتونو کیسې، حشر نشر، مجادله مشرکینو سره او صبر دا ذکر دی. او په کوم صورت کې چې سجده وي د سجده د تلاوت په مذهب حنفي سره دا مکی صورت دی. د مدني صورت خواص دي، په مدني صورت کې احکام، زکات، جهاد داسې راځي، بل په مکی صورت کې خطاب کیږي په یا ایها الذین آمنوا سره، بل په مدني صورت یا ایها الذین آمنوا سره. او درې مدنی صورت په دې کې احکام، حدود، فرائض دا موجود دي. ٹھیک شو. اوس د قرآن مجید بعض معلومات د قرآن مجید متعلق. یو قرآن مجید و منزله دی، و حزب وته و منزله وته. دا و منزل څه مراد دی؟ نو دا منزل دا قرآن مجید په وو حصو کې تقسیم دی. صحابه کرامو به د قرآن مجید ختم په وو ورځو کې کو، او په دقه ترتیب به کو چې دا کوم منزل دی. نو په لومبی منزل وي، په درېیم به درېیم وي، په درېیم به درېیم وي، او دا منزل د هغې نه مقرر دی. قرآن مجید 13 سپارې دی. دا 13 سپارې د سپارې دا تقسیم د کم ځای نه راغلی دی. سپاره خو مضمون متعلق نه وي. نو بعضې خلک وایي چې دا 13 سپارې تا چې دی نو د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ په دور کې مقرر شوي. خو شیخ الاسلام صاحب فرمایي چې دا خبره مضبوطه نه ده، د دې خبره ټیک نه ده. البته علامه بدر الدین زرکشي رحمت الله علیه فرمایي چې د دې خبرې خو معلومات نشته چې دا 13 سپارې کله نه مقرر دي.
خودور خبر اندازه ده چې دا ډیر سپاری دای په مدارسو کې د طالبانو د پاره د مؤمنانو د لستو د پاره قران مجید درې شو کې ډیر شو کې تقسیم کړل دي چې ما دوره یې سو یو یې سو یو دې پاره دې دوی لیکلي ٹھیک ده کنه دا رنګ رکوع زمون په قران مجید کې رکوع لیکلي یو رکوع دوه رکوع درې رکوع تاسو چې کوم خلک هلته عمرې لتي یا هغه د قران مجید کتل یا د عرب قران مجید د چاراو چې تاسو د هغه د قران مجید چا په کوی په پاره کې رکوع مو نشته دا رکوع دا زمون د عجم په هند علاقه کې دا مقرر شوی دي او باید چې د دې لپاره مقرر کړی دي چې په موږ په یو رکعت کې با دا یو رکوع ویل شي ٹھیک شو کنه باقی دام ضروری نه ده چې رکوع سره مضمون دی برابر شي د دې دغه کې یو رکوع د سورې واقعي رکوع د ځایونو برابر شي په توخه الته رکوع مضمون رکوع نه پس په یو آیات باندې ختمي او په هغه کې رکوع یو آیات مخکې ٹھیک شو کنه د قران مجید د آیاتونو تعداد په مشهور کول سره دیکھیں نور اقوال مشتہ 6666 دی دا قرآن مجید کلمات دا کلمے چکم دے نو دا 3,22,671 دی پا قرآن مجید کے فتحات کلمات چکم دے 3,22,671 دی فتحات یعنی زورونه په قرآن مجید کې 45,343 دا پکې زورونه دي فتحې دي تعداد الکسرات زیرونه په قرآن مجید کې 39,582 دي تعداد الضمات پیخونه په قرآن مجید کې 8,804 دي نقطے دا نقطی نہیں ٹکی دا پا قرآن مجید کی 1,15,684 تعداد المدات مد پا قرآن مجید کے 1,771 دی تعداد التشدیدات دا قرآن مجید کی 76 دا 253 دی کل الفاظ دا قرآن مجید دا چې ده نو 86,430 دی ورپسې بحث رونو دا ډېر اهم دی او هغه دا دی فصل فی سلسله الدعاوی دا فصل دی په سلسله د دعوو کې قرآن مجید کی بنیادی طور سلور دعوی دا مضبوطی ذکر کی ہر صورت چرازی ہر مضمون چرازی ادھے کے بس سلور خبر ثابتی سلور دعوی بثابتی نمبر 1 دعوت توحید نمبر 2 دعوت رسالت نمبر 3 دعوت حقانیت دا قرآن مجید اور نمبر 4 دعوت اثبات دا معاد ٹھیک تھا خدا دا سبتا زران سرنی کی دعوت تفرزہ کے نم ملاوی کی خواہ دا با محفوظ کوئی تاسو دعوت توحید رونو دعوت توحید معنی دارا چھ دا اللہ وحدانیت اور توحید ثابت ہے اور توحید دا طول سیزون پارا راست ہے بیادا اللہ توحید اور اللہ وحدانیت پاگی معنی دا ثبوت دلائل دا بتا جدا سے اوزائی کہ انشاءاللہ تعالیٰ دا اللہ کو وحدانیت او دا بتا تواب تاسو یو تحریکی نہیں کرے او تحریک وغم تاسو دا اللہ تپوسو دی تاسو تا اللہ ثابتو لشی انشاءاللہ دا مخی چی اوزائی راشی اغلائی کے بہوا دعوت توحید پا قرآن مجید کے پا مختلف عبارتوں ثابتی نمبر 1
شپږ طریقې دي. کله د الله توحید داسې ثابتوي چې العبادت لله تعالی. نمبر 1 چې عبادت به یو د الله د پاره کې. سورہ ہود آیات نمبر 26 اللہ فرمائی اللہ تعبدو الا اللہ، عبادت مکوئی مگر دیو اللہ تعالی، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. نو اللہ تعبدو الا اللہ دا عبادت قابل نے مگر سرک یو اللہ دا توحید ثابت کا پزمن دسکی دا عبادت للہ کے. کلا دویم نمبر الالوہیت للہ تعالی، الوہیت یو دا اللہ دے. سورہ بقرہ آیات نمبر 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. وَإِلَٰهُكُمْ معبود ستاسو الہ ستاسو یو اللہ دے. توحید دے اثبات دیو کہ پزمن دا الوہیت کے. کل دریم نمبر توحید اثبات دا توحید کئی پزمن دا حمد دا اللہ تعالیٰ کے. الحمدللہ رب العالمین، دا حمدن قابل دا صفات کاملہ و قدیمہ و قابل یو دا اللہ ذات تے. دا توحید ثابت کا پزمن دا حمد کے. نمبر 4 کلا اثبات دا توحید کئی پا حمد پزمن دا تسبیح کے. لکا سورہ جمعہ آیات نمبر 1 یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یسبح للہ دا توحید ثابت کا پزمن دا سکی پا تسبیح کے. کل عبارت راڑی چی برکت دا پارا دا اللہ تعالیٰ دے. اے تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. دا سورہ ملک نمبر آیات. کل عبارت دا تصرف اور دا ملک دا عبوبیت راڑی چی للہ ما فی السماوات وما فی الارض. نگورا تسلور عبارتن مانے توحید کے قرآن مجید اللہ قرآن مجید کی توحید ثابتین یا بید عبادت یا دا الوہیت یا دا حمد یا دا تسبیح یا دا برکت یا دا تصرف. ٹھیک شوا بیارونو دا دید توحید دا ثابتون دا پارا عبارت دیر دی خو آغا چی پا آغا طرق دا خو الفاظ پا آغا طرق اراری ناغا سودی نڑنبے. اثبات دا توحید اللہ قرآن مجید کی کئی پزمن دا تذکیر بے آلاء اللہ سرا. اللہ خپل نعمتون ذکر کئی او دا نعمتون اللہ خپل توحید ثابتی دا اللہ وحدانیت ثابتی. لکہ سورہ بقرہ آیات نمبر 21-22 یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. اللہ فرمائے گورا او انسانا او دا انعامات من المالک کلی دا طول انعامات دا دی پزمن کی اللہ اثبات دا توحید کو. کلرونو اثبات دا توحید کئی پزمن دا تذکیر بے ایام اللہ سرا. لکہ کسا دا موسیٰ علیہ السلام سورہ سبا آیات نمبر 45 فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. اللہ زمان پیغمبرانو انکار کو اللہ وی لی ما وصل سچنو کو زمان قد آگئی پکڑا غذاب دیولی دو. کلا اثبات دا توحید کئی پزمن دا تذکیر بے ما بعد الموت دا مرگ نا پشکم جون دے اغرتا مخطقی اور آگئی کی اثبات دا توحید اللہ تعالیٰ کی. سورہ مائدہ آیات نمبر 72 لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمْ. پتاکیق سارا کفر کرو آکسانو چاگئی ویلو ان اللہ بے شک متصرف اللہ نا ان اللہ بے شک متصرف
هو المسيح ابن مریم دا مسیح ابن مریم دے وقال المسیح وی مسیح بنی اسرائیل او بنی اسرائیل اعبد اللہ عبادت کوئی دا اللہ تعالی ربی چی رب زما دے وربکم رب ستازو دے انہو بشک شان دا دے من یشک باللہ چاچ شرکو کپا اللہ تعالی مانے نفقد حرم اللہ حرام کا اللہ تعالی علیہ پاغمانے الجنت جنت وما واہو او ٹکانا دا پس دا مرگنا النار اوردا وما للظالمین من انصار نگور دا اللہ توحید اس بات کی پس کی دا مرگنا پس پجوان کی اس بات دا توحید کی پزمن دا تردید دا عقائد باطلہ و سرا لکا سورہ توبہ آیات نمبر 30 وقالت اليهود واليهوديان عزير ابن الله عزير عليه السلام دا زوید اللہ تعالی دے وقالت النصارى وعيسایان المسيح ابن الله عیسیٰ علیہ السلام زوید اللہ تعالی دے ذالک قولهم دا خبر دا غید بے افواہم پخلو دا غی سرا نگورا اثبات توحیدیو کو دا غی غلط عقیدے رد کا اور اثبات توحیدیو کو پینزم اثبات دا توحید کئی پا زمن دا قصص دا انبیاء و سرا دا بطول پا ترجمہ کی وضاحت سر بیارازی پا قصص دا انبیاء و سرا لکا سورہ یہود حیات نمبر 26 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اللہ وی من لگلو نوح علیہ السلام الى قومه پترب دا قوم دا غوی انی لکم بے شک ازتاو دا پارا نذیر مبین یرون کے ظاہریم اللہ تعبدو دا عبادت مکوی الا اللہ مگر دا یو اللہ تعالی انی اخاف علیکم زیاریکم پتا سمان غذاب یوم علیم غذاب درزد درناکنا تک کرنگی سورہ ہود بلایات 50 وَإِلَىٰ عَادٍ مَالِكَلُو پترب دا عادیانو اخام مرور دا یہودا ہود علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا اللہ او قوم عبادت کوئی دا اللہ تعالی مالکم نشتاو دا پارا من الہ معبود غیرو غیر دا اللہ تعالی نا دارنگ سورہ ہود آیات نمبر 61 و الہ ثمود مالی گلو پترب دا سمودیانو اخام مرور دا غی صالحا صالح علیہ السلام نو قال یا قوم اے قوم دما اعبدوا اللہ عبادت کوئی دا اللہ تعالی مالکم من الہ غیرو نشتر معبود غیر دا اللہ تعالی نا دارنگی سورہ ہود آیات نمبر 84 وَإِلَىٰ مَدْيَنَا مَالِي گلو پترب دا مدین اخام رور دا غی شعیب علیہ السلام نو قال یا قوم اے قوم زما اعبد اللہ عبادت کوئی دا اللہ تعالی مالکم نشتاو دا پارا من الہ معبود غیرو غیر دا اللہ تعالی نا گورے نورو دی طولو کے اللہ تعبدو الا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ اس بات توحیدی ہو تو پزمن دسکی پکی سسو کے دویمہ دعویٰ دا دعوت رسالت تا دعوت رسالت پا قرآن مجید کی پنہ طریقوں بالی کی کوشش کو دا نہو والا زرزر ہوخا اس بات دا رسالت کی پزمن صداقت دا قرآن مجید کی صداقت دا قرآن مجید ذکر کئی اگین اس بات دا رسالت کئی اللہ فرمائی سورہ نجم والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا دادا سی کلام ویل دادا سی کتاب ویل دا بغیر دا پیغمبر دا بل چاکار نشکی دے دویم اس بات دا رسالت کی پزیمن دا ذکر دا معجزاتوں کی اللہ سورہ اسراء بنی اسرائیل آیات نمبر 1 سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا دا کائنات دا طول اللوی سفر دا کائنات دا طول اللوی سفر دا دا میراج و دا اسراء سفر دے اللہ وی دا دمر اللوی سفر چیز پا دمر لگ وقت کی کئی دا بغیر دا پیغمبر دا بل ذات نشی کولے درین اس بات دا رسالت کے پزمن دا اخبار دا ماضیو سرا اللہ فرمائی سورہ یوسف 102 ذالک من انباء الغیب نوحی الیکا وما کنت لدیم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون نگورا دا پخوانے واقعات چیتا ہوئی چھے ایک چالی دی ذکر کری او یو رسول اللہ تا ذکر کئی نو دا دلیل دا دے چھے داوتا اللہ رسوئی دا اللہ برحق پیغمبر دے
اثبات د رسالت کوي په ضمن د اخبار د آتیو سره آئنده بس کیږي الله د هغه خبر ورکړي سوره احزاب آیات نمبر 16 قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل اذا لا تمتعون الا قليلا دا غزوه بدر مخکې رسول الله پیشنګویا ورکړي د قیامت پیشنګویا ورکړي دي نو دا رسول الله د مخکې ورکړي دي د رسول الله د پیشنګوي ورکول دا دال حقانیت د اثبات د رسالت د رسول الله دي پنځم اثبات د رسالت پس ضمن د اطاعت د الله تعالی سره ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سورہ النساء آیات نمبر 1 او یایم نو ګورم اثبات د رسالت کوي په اطاعت د سره د الله سره چې د الله تابعداري غواړي نو د الله تابعداري دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعدارای کې پراته ده اثبات د رسالت په اقرار د انبیاء سره د نبی علیہ السلام د نبوت اقرار خو نور پیغمبرانو کړی دی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سورہ آل عمران آیات نمبر 81 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِثْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ تفسیر میں بیا کہوں وم نمبر اثبات رسالت په شهادت د الله تعالی سره ويقول الذين كفروا لست مرسلا دا سوره رعد آیات نمبر 43 ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم پیغمبر هوایا زما په نبوت خو خدای گواه دی اتم نمبر اثبات رسالت کوي په طریقې د تحدي او د چیلنج سره چې تاسو د رسول الله رسالت نه مانی رسول الله د قران راته ته چیلنج تاسو داسې یو آیات وایي سورہ بقرہ آیات نمبر 23 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ او نهم اثبات رسالت کوي په بیان د وجود د انبیاء او سابقینو کې دا پیغمبري چرته سنوي کار نه دی د بابا آدم علیہ السلام د والد روح دارا روانه ده آیات سورہ مومن آیات نمبر 1 وما ارسلنا سورہ مومن سورہ یوسف آیات نمبر 109 وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى الله وی معنی دی لګری مخکستانه مگر سړی پیغمبران اغه ته به وحی کولا صدق الله دعا کوي الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین کریم خدای ته زموږ د ټول راضي شي الله زموږ د ټول په حال رحم وکړي کریم خدای زموږ تقصیرات معاف کړي کریم خدای زموږ د ایمانونو د جانونو د عزت د ابرو حفاظت وکړي الله د شریرانو شر رذیلانو رضالت د ظالمانو ظلم فاسقانو فسق نه موږ ټول ته حفاظت راکړي د تمام امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي زموږ د درد څومره مشرکا دي الله ټول د دنیا او آخرت خوشاله نصیب کړي الله سمرا چې دنو مشران دي خدای ته تکثیرات معاف کړي سمرا ځوانان وروړي دي الله ځوانای کی چې دنو دین د لپاره برکت واچي سمرا معصومان دي خدای ته عالمان با عمل کې سمرا زنانه دي الله دې دیندار او پاکباز ولري الله زموږ د ټول د رمضان المبارک انوارات او برکات نصیب کړي الله دا موږ د خپل د نفس د اصلاح او استاد قربت د لپاره دي کتاب تناسل الله موږ ته خپل کامل قربت راکړي الله زموږ د نفوس اصلاح وکړي الله زموږ د ټول په حال باندې رحم وکړي دعا وکړي زموږ مرکزی خانقاه مالکیه الله تعالی دې غیبی امداد وکړي په خپل فضل او کرم سره دا خانقاه الله تعالی دې د دې تعلیمي او تعمیراتي ټول کارونه د غیب نو وکړي او زموږ حضرت شیخ صاحب حضرت شیخ عبدالمالک صاحب دامت برکاتم الله دې عمر کې برکت واچي او دا غي فیض دې الله تعالی زموږ د ټول نصیب کړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وبحرمة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين